الحمد لله وكفى والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى أبي حنيفة سراج الفقهاء وعلى آله الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. انتهائی قابل قدر علماء کرام حضرت مولانا حنیف اللہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا عزیز الحق صاحب، مولانا قاری قمر زمان صاحب، دی ادارے محتمم حضرت مولانا ظاہر رحمان صاحب، مولانا شاہ سعود صاحب، جواد رحیم صاحب، نور چی سمر علماء کرام دی، سمیع الرحمن صاحب او سمر حضرات چی پدی پنڈال کی ناس دی، مشران کشران او د حیا او د عزت په چار دیوارې کې دننه ناستې خویندې چې زما آواز اوري، الله دې زموږ د ټولو د حاضري قبوله کړي. علماء کرام ډېر په کثیر تعداد کې تشریف فرما دي، خو په حیثیت د یو میلمه ماته مقرر کړه. الله دې وکړي چې په دې مختصر وخت کې مونږه داسې کلمات ادا کو چې هغه زموږ د پاره د خیر ذریعہ وګرځي او ستاسو د پاره هم. زما محترمو، تاسو به د میډیا په ذریعہ باندې هم او اخباراتو کې به هم تاسو بار بار دا خبر مخی ترازی جی پلان کیزے کی دستار بندی وشوا، دمر بگی فضلا دی، دمر معشومان ناظرو ویلا، دمر جنکی فارغ شوی. زما محترم دا علماء مونگ لدا تکلیف ولی راکی او مونگ ولی دسی را جمع کئی. دا غریبانانم دا سو روزونا پدی محنت کی و پدی مشقت کی مصروف ای چیارا مسلمانان یوز تراجمش پروگرام کول، دستاربندی کول، دا دیر زیاد گران کار دی. مون پخپلا زمونگر جامع فاروقی چی کم دستاربندی وشوا نو دا یوی میاشتی نمونگ دا غید پارا دا منڈی ترلی والی، نو دا پروگرامونه منعقد کول دا ډیر ګران کار دی. دی باندې اخراجات، دی لپاره فکر کول، د علماو نه وخت اخیستل، او بیا چې دا څومره شرکا دلته ناست دي دیو هم خپل اوقات، قیمتي اوقات دا یې ویستل او دلته رالو، دلته حاضر شو. د دې مقصد څه دی زما محترم؟ آیا دا صرف او صرف د وخت د تیرولو لپاره یا به طور نمایش دا یو تقریب دی؟ نه زما محترم، دا یو نمایش نه دی، دا خودنه نه ده. ورنه چې ټول کال دیو محنت کړی دی او دا ټول قرآن ورته ویلی شو، نو داسې د اخرني صورتونه ورته هم ویلی شو. د اخرني صورتونه څه ګران نه دي چې مونږ او تاسو صرف او صرف دې لپاره را جمع کړو چې یاره د اخرني صورتونه دي ډېر مشکل دي او تاسو راشئ زموږ سره پکې لږ زور وکړئ. نو زما محترمو دا اخرني صورتونه ټولو کې آسان دایم ورته پخپله ویلی شو، لیکن دا علما دا زموږ خیرخواه دي. نو تاسو له د تکلیف درکولو یو مقصد دا دی چې تاسو زموږ سره په اجر کې شریک شئ، په ثواب کې. ولی زمونږ د شریعت دا مسله ده
چې کله یو سړی په فرض مانځه کې 4 رکعاته مونځ دی او دی په اخرنی رکعت کې په اخرنی قاعده کې د امام سره شریک شو نو دته د ټولې جمع ثواب ملاويږي. نو دغه شان دا علما دا زمون خیرخواه دي چې دی بچو حفظ وکړو ناظره ویله ماشاءالله او تجوید سره قرآن ولوستو نو مونږ او تاسې ورته راجمع کړو دا نارینه هم او زنانه هم چې مونږ د دې قرآن په دې اختتام کې کینو چې مونږ ټول د قرآن په دې اجر کې شریک شو. ټول وایي الحمدلله. دا ښېګړه دې علماو زموږ سره وکړه ورنه چې ټول قرآن یې ورته یوازې ویلی شو نو ولې د اخرني صورتونه یې ورته نه شو ویلی او بیا دا دومره مشقت او تکلیف برداشت کول او دا دومره خلق را جمع کول. نو زما محترمو یو مقصد د دې دا دی چې مونږ ټول په دې اختتام کې شریک شو نو په ثواب کې به د هر یو مسلمان په حصه کې به اجر راشي. دویم زما محترمو زمونږ د علما چې مونږ را جمع کوي د دې دویم مقصد دی چې یاره تاسو تخپل نتیجه او ریزلټ وخی. دا علماو به تاسې لیدلی وو چې چاته به ویل یاره زمونږ مدرسه ده جامع صدیقیه دعا ورته کوئ یاره زمونږ سره پکې تعاون کوئ یاره خپل بچي رالیږئ. نو دې علماو دا نن محفل دې دپاره منعقد کو چې تاسو ته وښیي تاسو ته دا خپل هغه مهنت تاسو ته ښکاره کړي چې یاره تاسو زموږ سره تعاون کوو یا زموږ سره به خپل دعا شریکوله نو په خپل تعاون او په خپل دعا باندې خوشحاله شئ. هغه د الله تعالی دومره ښایسته ګلان تیار کړي. زما محترمو نو که موږ د دې ادارې سره تعاون کړی او موږ دې دپاره دعا کړي نو هغه تعاون او د هغه دعا ثمرات نن دارې تاسو وګورئ. دې کې به ډېر کسان داسې ناست دي چې په دې کې به د هغوی بچي رونه به وي خوریونه ورېرونه به وي هغو دې په زړه کې سوچ وکړي الله دې حاضر ناظر وګڼي دا چې کوم په سپین لباس کې او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پټکی په سر دی تاسو وایئ دې ادارې ته چې دا ماشومان نو راغلي مخکې په دې شکل کې دا اوس شي دا هیرې او دا جواهرات تی چا جوړ کړو دا دې مدرسې والا جوړ. نو لہذا زمونږ د علما دا په دې موقع باندې موږ له ځکه تکلیف راکوي چې تاسو لږ تکلیف وکئ مشقت وکئ راشئ او زمونږ سره په دې اداره کې په دې اخرني درس کې زمونږ سره کښېنئ چې تاسو په خپل تعاون باندې او په خپلو دعاګانو باندې خوشحاله شئ. زما محترمو دا مدارس دا د الله رب ذوالجلال یو ډېر لوی نعمت او دا د بچو دپاره هم او د کلي والا دپاره هم که نه زمونږ بزرګانو زمونږ اولیاو دا مدارس په داسې انداز کې چلول دي چې داسې بیلډینګونه داسې عمارتونه دا نه و لرې لرې ځایونو ته به خلکو سفرې کولې. دلته خو د الله دومره لوی احسان دی په دې علاقه باندې خدای خبر چې کوم د الله ولی به په دې لار تیر شوی د جامع فاروقي په نوم باندې د جامع صدیقي په نوم باندې خواوشا نور هم ډېر مدارس دي دینی خدمات کوي. د لرې لرې ځای نه خلک راځي د لرې لرې ځای نه علما راځي او په کوټو او په حاجي آباد په مدارسو کې درس تدریس کوي. زما محترمو دا د الله تعالی یو ډېر لوی فضل او احسان دی او اوس الله تعالی مونږ ته په دې خپل علاقه کې د دې خپلې علاقې باشندگان علما الله تعالی مونږ ته نصیب. نو زما محترمو دا بیلډینګونه او دا ادارې دا د الله تعالی ډېر لوی فضل او احسان دی. نو په دې باندې به دا طلبه هم شکر وباسي علما او عوام ټول به په دې باندې شکر وباسو. ورنه زمونږ مشرانو چې مونږ ته دا دین را رسولی دی دا یې په ډېرو سختو په تکالیفو سره را رسولی. چاته به د یو وخت روټۍ نه میلاوېده و امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په درس کې درس به کوونو په دې لاره به یو هلک تېرېده د هغه نوم و یعقوب. نو هغه یتیم نو مور به لېږه د یو دوبي سره کېنولی و
چې یاره دا ماشوم دغه دوبي سره ناستې جامې به ورسه اینځي نو ماښام به ورله څه مزدوري ورکوي دیاړي به ورکوي نو زمونږ به پرې ګزاره کوي هغه ماشوم چې به په لار تېرېده نو د امام اعظم رحمه الله درس کې به کېناستو ډېر هوښیار ماشوم نو هغه څومره درس چې به و هغه ټول به هغه یاد کړی یو ورځ پې د امام صاحب نظر ولګېد وی بچیا زه تا ینمه د ډېر وخت نه راځې دلته کښېنې باقاعده د طالب علمانو په شان سره کتابونه او هغه شان د لیکلو قلم دوات دا دسه نشته او بیا هم ته دلته ناست یې ته څوک یې نو هغه ورته خپل تعارف وکړو چې زه یو غریبه زنانه د هغې زوی یم پلار مې وفات شوی دی او مور مې مزدورۍ له لیږي خو زه راځم ستا په درس کې کښېنمه زما دا درس او دا دین او دا سبق زده کول ډېر زیات خوښ امام صاحب ته د خپل درس تپوسونه وکړو نو هغه ډېر ماهر وختو امام صاحب ورته وی تا له څومره دیناره دیاړي درکوي دا سړی هغه ورته یو خاص مقدار بیان کړو چې دومره راکوي امام صاحب ورته وفرمایل غم یې مه کوه دغومره مزدوري زما نه اخله خو صرف په دې درس کې کښېنه هغه ماشوم په درس کې کښېناستو الله تعالی د هغه ماشوم نه زمانه وقت یې وسپېژني د هغه نوم د امام ابو یوسف رحمه الله چې هغه د ټول عالم اسلام قاضي القضات تیر شوی دی مور یې ډېره په مشکله باندې راضي شوه هغې وی دا مولوي صاحب دی دا امام صاحب دا به څو پورې زما زوی له تنخوا ورکوي مشکله ده خو بهرحال مور یې په دې راضي شوه چې زه دا بچی سبق وایي یو ورځ دا مور راله او وی کتل چې د خپل زوی خیر خبر والم نو چې وی کتل نو دا طلباو ځان له په جومات کې غیر چاپېره ځان له داسې جومپړۍ شان خیمې شان لګولې وې ځان له ناست وار سړي خپل سبق او خپل لیکل کول نو چې کله دا مور یې راله امام ابو یوسف رحمه الله یې ولیدو نو هغې ته د څو ورځو زړه سړه روټۍ پرته وه او هغه د پستولو دپاره ځان له په اوبو کې ایښې وه او د امام صاحب خبرې لیکلې درس یې لیکو نو مور چې هغې ته وکتل ډېره زیاته خفه شوه چې زما دا زوی دا علم څومره په سختۍ سره زده کوي نو لاړه امام صاحب ته شکایت لګاو نو چې امام صاحب له کله خواله ورله نو په هغه وخت کې امام صاحب له چا ښایسته خوراک راوړی ولې مدرسې استادانو له خلک کله کله ښه خوراک راوړي نو هغې ویل ښه امام صاحب دې په خپله ښه خوراکونه کوي او زما زوی ته دې سړې ډوډۍ پرتي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ورته وفرمایل وی ابۍ وی پرېږده چې دا بچی دې سختې تېرې کړي دا سړې ډوډۍ وخوري یو ورځ به راشي الله به پرې د مشکو جوړه کړی شوې فالوده وخوري داسې فالوده او داسې حلوا به پرې الله وخوري چې په هغې کې به مشک میلاوي مشک ډېر قیمتي څیز او دا د باچاهانو ته هم کله کله میلاویږي هغه مور د امام ابو یوسف رحمه الله چې ونه هغه داسې مسکی شو وخندل وایي دا هم ته څه زوروره ویل مولوي صاحب چې زما زوی او د مشکو فالوده او حلوا دا چېرته کیدی شي نو زمانه تېرېده د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د وفات نه پس دا د هارون رشید باچا په دربار کې امام ابو یوسف رحمه الله ناستو یو عظیم دعوت او د دعوت نه پس یو خاص فالوده یا حلوا دا پیش شوه نو امام ابو یوسف رحمه الله ته دا باچا وایي دا وخوره په دې کې مشک میلاو دي او دا باچاهانو ته هم کله کله میلاویږي امام ابو یوسف صاحب ته وایي هغه چې ورته وکتل هغه په ژړا شو نو باچا ورته ویې ولې ژاړې وایي دوه شخصیات راته رایاد شو یو مې خپله نادانه مور او یو مې استاد امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله زما مور امام صاحب ورته دا خبره کړې وه چې دې علم کې پرېږده چې دا سختې تېرې کړي بیا به ورته الله داسې څیزونه نصیب کوي چې هغه به باچاهانو ته هم کله کله میلاویږي وایي زما مور پسې خندلي وو وایي کاش چې نن مې استاد ژوندی وی چې هغه لیدلي وی چې الله د هغه خبر رښتیا کړه او کاش چې مور مې ژوندی وی چې هغې ته هم پته لګېدلي وي چې زما استاد چې کومه خبره کړې وه هغه خبره الله تعالی رښتیا کړي
نو زما محترمو الحمدلله په دې دور کې د مدارسو ډېر ښکلی نظام دی او چې ستاسو په شان د مسلمانانو تعاون ورسره جاري نو انشاءالله مزید به الله تعالی دې له نوره ترقي م ورکوي او زمونږ اسلاف او زمونږ اکابرو په دې طرز باندې علم زده کړی وی محمود غزنوي دا د بت پرستۍ خلاف چې په دې خطه باندې د ټولو نه زیات جنګونو او جهادونه چا کړي هغه محمود غزنوي دی دا د ده د پلار نوم سبکتګین تاریخ افغانستان په نوم باندې مولانا اسماعیل ریحان صاحب یو کتاب لیکلی ډېر مفید دی نو په دې افغانستان او هندوستان چې څومره باچاهان تیر شوي د هغې تاریخ دی پکې ما پخپله مطالعه کړی نو په هغې کې د محمود غزنوي تاریخ لیکلی دی او دا واقع په هغې کې ده دا اصل کې د سبکتګین زوی دی محمود غزنوي هم باچا و خو دا سبکتګین چې و د محمود غزنوي پلار دی چې د چا په ځای په تخت کېناستلی و د هغه نوم و الپتګین خو دی د الپتګین خپل زوی نه و دی یې ساتلی و هغه افغان او د دې علاقو او دا الپتګین چې کوم دی دا چې کوم هلک یې ساتلی و سبکتګین دا اصل کې ترکی او د ترکو نسل و خو ده ساتلی و نو د الپتګین زامن نه و بچي نه و نو دا یې ساتلی و نو باچایي بیا ده ته میلاو شو لیکن دا محمود غزنوي دا د سبکتګین خپل زوی و چې بیا کله محمود غزنوي ته بادشاهي میلاو شوه نو ده هم په ذهن کې کله کله سوال راتو سوال به په ذهن کې دا راتو چې یاره زما پلار چې څنګه د الپتګین خپل زوی نه و هسې نه چې زه د خپل پلار سبکتګین خپل زوی نه یم هسې نه چې زه یم چېرته ساتلی نو لہذا زما په زړه کې دا شک دی چې آیا زه خپل پلار خپل زوی یم او که زه یم ساتلی محمود غزنوي دا سوچ کو دویم ته ویل ما ته دا شک و چې دا دومره جهادونه ما وکړو نو آیا په دې باندې الله تعالی زما نه راضي دی او که نه او دریم نمبر اشکال سوال می په ذهن کې دا دی چې زه حدیثو کې اورم د خلکو نه اورم چې علما دا د انبیاو وارثان دي نو زما ذهن کې دا سوال راځي چې جهادونه او د علماو دپاره د وظایفو په هغه ټایم کې به علما ته ټول وظایف سرکاري میلاوي دي نو دا ټولې خرچې باچاهان کوي نو بیا باچاهان د انبیاو وارثان ولې نه دي چې دا علما دا د انبیاو وارثان دي وایي دا درې سوالاتو زما په ذهن کې یو ورځ دا محمود غزنوي په لار باندې تېرېده او د ژمي شپه ده یخه یخني ده یو طالب العلم یې ولیدو چې یو دکاندار دی او د هغه د یخنۍ د وجې نه دننه کار کوي دکان یې بند کړی دی او په هغه دکان په هغه سوري کې لږه رڼا راځي په یخه یخنۍ کې او د بهر ناست دی او کتاب هغه رڼا ته ګوري محمود غزنوي چې داسې تېر شو نو بېرته پرې راوګرځېد ورته وایي طالب العلم بچیا ته خو زما په رعایه کې او تا ته پته ونه لګېده چې زه په دې لار باندې یو بادشاه تېر شو وایي یاره ما ته خو پته ونه لګېده سبا به استاذ ته سبق اورم ما سره خپل سبق غم نو دلته ولې ناست یې وایي زما سره دومره روپۍ نشته چې زه پې ځان له تیل واخلم او ډیوه پې ځان ته باله کړم د تیلو روپۍ را سره هم نشته نو محمود غزنوي ورته خپل وزیر ته حکم وکړو چې دا طالب العلم دومره په سختۍ سره دا علم زده کوي د نن نه پس ده ته وظیفه هم جاري کوي او ده دپاره د تیلو انتظام هم وکوي د ځای انتظام هم وله وکوي او د هغه نه چې کوم تپوس وکړو نو هغه ډېر د لرې علاقې طالب العلم نو هغه لپاره د وظایفو انتظام و محمود غزنوي چې دا عمل وکړو یو طالب العلم دپاره د رڼا انتظام وکړو د یو طالب العلم دپاره د خوراک انتظام وکړو نو محمود غزنوي چې وده شو د شپې خوب ولید او په خوب کې ورته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او محمود غزنوي په دې الفاظو مخاطب کو او د سبکتګین بچیا نو ده ته خپل سوال اولنی جواب میلاو شو ځکه چې پیغمبر علیه السلام چا په خوب کې ولیدو نو ګورې دا شیطاني خوب نشي کېدی بل پیغمبر علیه السلام چې کومه خبره وکړي هغه به رښتیا وي
نو چې ده ته وویل چې او د سبکتګین بچیا نو معلومه دا شو چې دا د سبکتګین خپل زوی دی ساتلی نه دی تا چې زما د وارث کم خدمت وکړو په دې باندې الله تعالی ستا نه ډېر زیات راضي دا ورته نبي علیه السلام په خوب کې نو ده ته درې واړو اعتراضاتو سوالاتو جواب میلاو شو چې زه د سبکتګین خپل زوی یم او بل طالب العلم له ما د تیلو انتظام وکړو نو ما ته نبی علیه السلام وایي چې تا زما د وارث دپاره کوم انتظام وکړو نو معلومه دا شوه چې د انبیاو وارثان د علما او طلبا دي او درېمه خبره دا ده چې ستا نه په دې باندې الله ډېر راضي شو نو معلومه دا شوه که په نور اعمالو د نه راضي دی او که نه دی راضي لیکن د طالب العلم دپاره د رڼا په دې انتظام باندې الله تعالی ستا نه راضي دی ووایه سبحان نو زما محترمو محمود غزنوي ته جواب میلاو شو نو زه اوس هغه خلکو ته مبارکبادي ورکوم کومو خلکو چې د دې طلباو دپاره د داسې ښایسته بلډینګ انتظام کړی په دې کې به ډېر خلک یې دا ځمکه به د هغې وي ډېر خلک یې هغو به وله د دې سریې انتظام کړی ډېر خلک به یې هغو به وله چنده ورکوي نو چې محمود غزنوي ته جواب میلاو شو نو دا یوازې محمود غزنوي ته نه دی په دین باندې او په علماو طلباو باندې پیسه لګونکي هر مسلمان ته د دې ځای چې الله به ستا نه په دې باندې راضي ولې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا دین د قیامت سحر ته رسول دا د علماو ذمواري ده او دې دپاره یو طبقه پکار ده چې هغه طبقه دا دین زده کړي او د قیامت سحر ته یې ورسوي زما محترمو بعضې خلک دا وایي مړه د مدارسو څه ضرورت ده د علماو ځان له هسې کار کتلی دی نو کم از کم مونږ ډېر دستاربندۍ له رالو چې کم از کم په دې یوه خبره خو ځان پوه کړو چې مدارس دا د دې دین دپاره څومره ضروري دي زه تاسو نه یو سوال کوم تاسو ما له د هغې جواب راکړي پیغمبر علیه السلام د څه خاص صدیانو پورې پیغمبر دی او که نه د قیامت د سهاره پورې پیغمبر دی ټول وایي قیامت د سهاره پورې پیغمبر دی خاتم النبیین دی قیامت چې راځي نو د پیغمبر علیه السلام پیغمبري وي نو چې پیغمبر علیه السلام د قیامت د سهاره پورې پیغمبر دی زما محترم نو د قیامت د سهاره پورې په هر سړي باندې لازم دی چې په پیغمبر علیه السلام ایمان نه وړي نو معلومه دا شو چې د قیامت د سهاره پورې به هر سړي باندې ایمان راوړل لازم دي نو معلومه دا شو چې د ایمان علم د ایمان دپاره چې څومره شریعت ضروري دی نو کم از کم چې د قیامت سهار ته خو هغه ایمان او هغه شریعت ورسي که اوس زه تاسو ته وایم چې دا ذمواري چا په خپلو اوږو باندې اخیستې من به زه د لږ وخت دپاره به زه د علیمان د منځه وباسم بس د دې خلکو خبره به ومنو خلک وایي دا په معاشره باندې بوج دی او بعضې خلک وایي مړه دا مدرسو والا چې کوم دی دا انجینیر ولې نه پیدا کوي او دا ډاکټر ولې نه پیدا کوي او دا په معاشره باندې بوج دی او بعضې خلک چې دا خبره وکړي وایي د مدرسو طالبانو نه به مونږ داسې تعلیم ورکړو چې هغې نه به ډاکټر جوړ شي زمونږ دا خلک خوشحاله شي وایي هلکه دا یې ډېره ښه خبره وکړه دا یې ډېره ښه خبره وکړه دا خبرې هغه خلک کوي چې دا علما دا کوم ډیوټي ادا کوي دا ډیوټي هغو ته سپکه ښکاري دا هغه کسان ده ما باندې چې کم بوج دی او مدرسه کومه ذمواري ادا کوي دا د ډاکټر د ذموارو نه ډېره غټه ده که زه ډاکټر وې او ما کلینک چلولی ما غټه تنخوا اخیستې او عالم هم یو ډاکټر هم وې زه لیونی وم چې ما تا تر ماسوتن نه په یخه یخنۍ کې درس کړم زه لیونی یم چې په روژه کې 3 غنټې تا ته قرآن ترجمه کوم او زه لیونی یم چې ستا بچي ته په 50 روپۍ باندې نوراني قاعده وي دا خو چې زه انجینیر وی نو ټوله ورځ خو به ما روډونه ناپ کولی نو ما بیا ستا په بچي باندې څه کول چې سبق مې ورته وایم خو بهرحال زه صرف ستاسو ذهن کې دا یوه خبره غورځول غواړم چې دا زه کومه ډیوټي کوم نو دې ډیوټۍ ته هېڅوک نشي را رسېدی اوس واوره څنګه بیان درته نه کوم صرف سبق باندې پوه کوم چې دا مدرسه ولې ضروري ده د قیامت سحر ته به د نبی علیه السلام دین رسي نو موږ به چې دا مدارس او دا علما د لږ وخت دپاره لري تاسو د خپل کلي هوښیار نه هوښیار کس کېنوه مړه د دې ملک یو جج کېنوه جرنیل یو غټ صدر کېنوه ورته ویې یاره د نبی علیه السلام امتي ته م یو مونږ م او د نبی علیه السلام دین د قیامت سحر ته رسول غواړي
هغه علماو دا ذمواري ادا کول او وزګار و هغه لري کړو مدرسې ټولې بندې کړې نو ته راته دا ووایه چې ستاسو څومره معلومات دي چې موږ به ستا را روان نسل ته منتقل چې هغې بیا خپل نسل ته ووایي چې او زموږ داسې دین دی او داسې شریعت مړه ګره ټولو نه هوښیار کس د هغه څه څومره دیني معلومات دي دا دې په کاغذ لیکه 15 منټه خو ډېر زیات لا ما ویل په 15 منټه کې به د هغه ټول علم ختم شوی نو چې دا مدرسه او دا عالم ته لرې کو نو مړه ته په 15 منټه علم باندې ته قیامت ته د نبی رسول الله دین او ایمان رسې لہذا د دې لپاره یو طبقه پکار ده چې هغه خپل زندګۍ وقف کړي او د نبی رسول الله دین لفظ فلفظ تفصیلی طور باندې زده کی او د قیامت سحر ته ورسه او د هغې لپاره علما کرام دي نو زه تاسو ته د هغې یو مثال ویم ما او تا په خپل کاروبار کې او په تجارت کې مصروفه یو دا علما د قرآن په څه انداز کې ویل پکاري اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها په عرب چې په کم انداز کې قرآن وایي نو دا قرا حضرات په کم لفظ د کم مخرج نه ادا کېږي دا مدارسو کې لګیا دي بچو ته قرآن په حقه طرز بیا د قرآن یو زبر یو زیر دا محفوظ که یو سړی د ذالک الکتاب لا ریب فیه په ځای باندې ذالک الکتاب لا ریب فیها ووایي نو یو قاری خو به پې صرف اعتراض وکړي چې بھائی دا تا غلط ووایو نو قاری به د ذالک الکتابو په پیش باندې صرف اعتراض وکړي چې بھائی دا دې غلط ووایو لیکن عالم به ورسره دلیل هم وایي چې دا دې ولې غلط ووایو عالم به وایي ذالک الکتاب اشاره مشارون الیه دواړه حالت رفیع کې دي دلته به ضمه راځي دلته زبر زیر مطلب زبر او زیر دلته نشي راتلی دلته به پیش راځي نو دا علما چې په دې مدارسو کې ناست دي نو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه راوتلی ذالک الکتاب د پیش حفاظت ته ناست د الحمدلله د الحمد په دال باندې پیش دی د دې پیش حفاظت ته دلته ناست او د هرې خبرې دلیل ورسره موجود دی الحمدلله رب العالمین ته ماته داسې نشي وایي الحمدلله رب العالمین نشي ویل دلته موصوف صفت دی دا به د مخکې د اعراب تابع نو زما محترمو زه به ستاسو نه اوس په اخر کې بیا سوال کوم چې دا کومه ذمواري مونږ ادا کوو کومه ډیوټي کوو د الحمد د دال د پیش حفاظت ته علما ناست د رب العالمین د بې زیر ته مونږ حفاظت ته ناست یو د ذالک الکتابو پیش ته ناست یو نو زما محترمو دا ډیوټي پوره ده که نه د دې سره مونږ نور څه انجینیر او ډاکټري شروع دا ډیوټي پوره ده که نه ده پوره دا غټه ذمواري ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام په منبر ولاړ دی او پټکې په سر دی او د ولو په میانځ باندې دا دواړه شملې شاته پریښي دي او سترګې سرې شوې واشتدت غضب و اواز یې سخت شو دا خبرې به بیا چا نقل کوله دې نه ما ورته خبرې پیغمبر علیه السلام به غوسه شو په دې ځای کې به وایي رب ټوپونه وال پیغمبر علیه السلام پلانکي ټایم کې داسې چل وکړو دا یو خبره دا یو انداز یو لفظ الحمدلله تفصیلی طور باندې په دې مدارسو کې محفوظ دی او را روان نسل ته به منتقل کېږي ټول وایي انشاءالله اوس زه راته عجیبه خبره بله وکړه یوازې د قرآن الفاظ دلته نه دي محفوظ یوازې د احادیثو الفاظ نه دي محفوظ د پیغمبر علیه السلام اداګانې محفوظ دي دا ذمواري مدرسو والا اخیست پیغمبر علیه السلام فرمایل وی بد عمله سړی چې په قبر کې کیدي نو دا قبر پې رابند شي نو دا پختۍ په یو بل کې میلاو شي دا لږ ونیسه نو پیغمبر علیه السلام داسې اشاره وکړی دا حدیث په دې اشارې سره مسلسل نبی علیه السلام چې دا حدیث بیانو چې په بد عمله سړي قبر راتنګ شي نبی علیه السلام دا چل وکړ نو کومو صحابو چې دا حدیث واورېدو هغو تابعینو ته ویل چې نبی علیه السلام داسې چل وکړ تابعینو خپلو شاګردانو ته وویل چې په بد عمله سړي به دا قبر داسې راتنګېږي نبی علیه السلام دا چل وکړ هغه خپلو شاګردانو ته وایي دا چلې وکړو دا چلې وکړو 1400 کاله وشو اوس هغه د نبی علیه السلام حدیث هم را روان دی او د نبی علیه السلام اشاره هم داسې را روان وایي الحمدلله دا دین دی زمونږ بھائی
یو حدیث مسلسل به ذهن دی اخیرنی جهنمی دا چې کله د جهنم نه راوځي نو الله تعالی به د ده په زړه کې واچوي چې دی د الله نه سوال وکړي ټول مسلمانان به د جهنم نه راوځي او جنت ته به تلي دا یو یک یوازې مسلمان به په جهنم کې پاتې نو الله تعالی به د ده دا مخ د جهنم غاړې طرف ته وګرځوي نو ده ته به یو ونه ښکاره شي او د ده زړه کې به الله ته یو دعا القا وکړي وایي یا الله دغه ونې و دې سایې ته مې نږدې نو الله وایي که دغې سایې ته دې نږدې کړم بیا خو به څه غواړې نه الله یې اوس په چل کې جهنم نه راوباسي دا اخیرنی جهنمي دی چې د جهنم نه راوځي و اخیرنی جنتي دی چې جنت ته به ننوځي وایي نور خو به څه غواړې نه وایي نه چې نور څه نه غواړم چې هغه ونې له راشي د هغې سایې ته کښېني او د هغې کې لاندې اوبه یې هغې باندې غسل وکړي نو دی ښایسته شي چې داسې بیا اخوا وګوري نو د هغې نه ورته نوره سایهداره غټه ونه ښکاره شي جنت طرف ته نو څه وخته پورې خو ځان باندې حدیث کې داسې الفاظ دي ځان باندې ډېر قابو راولي چې یاره ما خو د الله څه واده کړی دی چې نور څه به نه غواړم خو چې بیا بله ونه ویني وایي یا الله وایي دغې ونې ته مې نږدې کړي وایي تا خو ویل چې نور څه نه غواړم وایي الله دقې ته مې نږدې کړي نور دنه بیا څه نه غواړم نو الله یې بلې ونې ته نږدې کړي بیا چې هغې ته راشي نو بیا د هغه بدن کې ښایست پیدا شي داسې بله ونه تر دې چې د جنت دروازې ته راورسي جنت دروازې ته چې راورسي نو دننه د جنتیانو دا شور و شغب به واوري او جنتیانو خو بل څه کار نشته سوا د خوراک څښاک نه قرآن ډېر عجیب الفاظ وایي یتنازعون فیها کأسا د یو بل نه به ګیلاسونه تښتوي دا سړی چې کله خوشحالي ګپ شپ ملګري لګوي یو د یو نه پیالې تښتوي بل له بل نو یتنازعون فیها کأسا د یو بل نه به د شرابو ګیلاسونه تښتوي د جنتیان لا لغو فیها ولا تعصیم نه به فضول خبرې یو بل ته کوي نه به د ګناه کنځلو د وجې نه نه هنسي مذاق او سلام قولا من رب الرحیم د الله له طرف نه بم سلامي جنتیان هم یو بل ته بس د سلام نه علاوه بل څه نشته نه څه کرل شته او نه ریبل شته نو دا چغې چوغارې او دا مزې او چرچې به په جنت کې دننه وي نو دا سړی به بار ووي نو د ده به خیال دا راشي چې جنت خو دننه ټول ډک دی او زما ځای پکې نشته نو دی به الله تعالی ته وایي چې یا الله دې جنت ته مې وردننه کړي او د ده ګمان به دا چې دا خو ډک دی ما له پکې لږ ځای راکړي نو وی الله رب ذوالجلال به وردن کی وی داسې عظیم الشان جنت په ولا ورکی وی دی به حیران شي چې الله دا جنت د چا دی وی الله به تو فرمایي چې دا ستا دی او یوازې دا جنت نه د دې عمره لس چنده د دنیا عمره لس چنده جنت مې دله نور هم در خو دا ستا اعزاز اکرام دی هغه به وایي چې اتستهزئ بي وانت رب العالمین مړه ته خو رب العالمین ته زموږ څه ټوکې کې دا خبره لکه دا جهنمي و په دې باندې حیران شي چې زما په شان ګناهګار چې د جهنم نه راووت دومره غټ جنت به ورته څنګه میلاو شي وایي یا الله ته زما سره ټوکې کې لکه مونږ چې چاته وایو مړه ته خو مشر سړی تم ټوکې کې مونږ پسې خاندي نو مطلب دا دی چې الله تعالی ته وایي اتستهزئ بي وانت رب العالمین وایي دا جمله چې کله دا جنتي وایي الله به د خپل شان مطابق مسکی شي دا حدیث چې کله نبی علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام بیانوه نو جبریل علیہ السلام هم د خپل شان مطابق مسکی شوی دا حدیث چې نبی علیہ السلام بیانوه هغه مسکی شوی صحابي چې بیانوه تر دې چې مونږ ته رارسېدو زمونږ اساتذه دا حدیث مونږ ته بیانوه نو هغه سره مسکی شو نو ما ته وایه مدرسې کومه ډیوټي ادا کړه د نبی علیہ السلام الفاظ هم د ته راورسول او د نبی علیہ السلام مسکا هم د ته راورسول وایه الحمدلله دا ډیوټي کوو چې مونږ دلته نو اوس تاسو وایئ چې مونږ خو راته ښکاري بیا ډېر زیات وزګار یو په تاسو ډېر بوج نو دا مونږ معمولي ذمواري ادا کوو که غټه ذمواري زما محترمو مونږ له خپل استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثماني صاحب د یو حدیث اجازت راکړه او هغه حدیث مسلسل باخذ اللحیه دی پیغمبر علیه السلام چې دا حدیث بیانوه نو خپله ږیره مبارکه نیولې وه نو معلومه دا شو چې د پیغمبر علیه السلام دومره ږیره وه چا به رانیوی کېده ګورې نو پیغمبر علیه السلام وایي ږیره نیولې وه دا ادا د صحابي ته ډېره زیاته خوښه شوه هغه حدیث چې هغه صحابي بیانو نو هغه هم دا چل د هغه شاګرد ته د صحابي دا خوند ورکو نو هغه چې دا حدیث بیانو هغه هم دا چل
څوارلس نیم سوه کاله وشو دا حدیث دقه اشارې سره مسلسل باخذ اللحیه سره په تسلسل سره روان دی. موږ ته چې خپل استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثماني صاحب بیانو نو هغه هم ګیره د قشان ونیو او دا حدیث یې موږ ته بیان کړو. موږ خپل را روانو شاګردانو ته خپل مسلمانانو ورونو ته بیانو، موږ هم دا ګیره د قشان نیسو هغه حدیث تفصیلي حدیث. نو زمونږ مدارسو یوازې الفاظ محفوظ نه کړو. یو د نبی علیہ السلام په سر لاس ایښی، سر نه پټکې او ټوپۍ لرې کړې وه، په سر یې لاس ایښی. دا منظر دا صحابي ډېر خوښ شو. نو هغه صحابي هم چې حدیث بیانو بیا به داسې چل کړ. د هغه شاګرد هم دا چلو، د هغه او د هغه څوارلس موږ ته چې استاد بیان کړو چې هغه هم ټوپۍ لرې کړه، هغه هم دا چل. نو زما محترمو موږ په مدارسو کې دا چل کوو. نو که ستاسو اوس خوښه وي چې دا پرېږدو د دې په ځای باندې ډاکټري شروع کړو او انجینري شروع کړو او د مدرسې دا دغه ختم کړو، نو اوس تاسو خوښه ده، نو دا کار کول پکار دي که نه؟ دا زموږ خپل کار پوره دی که نه؟ نور کار اوس شروع دا کار پوره دی. دې وجې نه چې کوم خلک موږ ته وایي یاره دا مدرسو والا دا انجینر نه پیدا کوي، دا شته زما کومه ذمواري ده دا بدله بیا څوک یا هوی دا صحیح کار نه دی. او یو اخیرنی ته یو بل دغه لپاره بیانوم، مسلسل بالاسودین. نبی علیہ السلام حضرت علی رضی الله عنه ته یو خبره کوله، یو حدیث. نو زمزم اوبه ولا ورکړل، دوه تورې کجورې ولا ورکړل. نو حضرت علی رضی الله عنه بیا چې خپل شاګرد ته بیانونه الهام درواله، دا حدیث چې ماته نبی علیہ السلام بیانونه مال د زمزم اوبه هم راکړې وې، دوه کجورې راکړې. هغه شاګرد ما خبره خوښه شوه، هغه هم چې خپلو شاګردانو ته بیانو نو هغه هم دوه کجورې اوبه موږ ته چې راورسېد. نو د دې لپاره خصوصا زموږ استاد محترم عمرې له لاړ او زموږ چې کم د دورې حدیث ملګري وو 400 نه موږ تقریبا زیات وو، زموږ د ټولو لپاره دغه کجورې راوړې او موږ له اوبه. نو په ټول کلاس کې اول زمزم اوبه تقسیم کړې، دوه کجورې تقسیم کړې او بیا راته هغه حدیث بیان کو او بیا ویل ها دا زمانه طرف نه ستاسو میلمستیا. نو هغه کومه عاده چې نبی علیہ السلام کړې وه هغه راورسېد. نو بهرحال زما محترمو مقصد مې دا دی چې دې دستاربندو ته زمونږ دا ملګري، دې دستاربندو ته زمونږ دا ملګري چې دا مونږ له تکلیف راکوي دا د دې دپاره یو دا چې مونږ رضان سره په اجر کې شریک کړي زما محترم. دویم دا دی چې مونږ ته خپله نتیجه او رزلټ وښیي چې بھائی تاسو زمونږ سره کم تعاون کوو، تاسو زمونږ سره کومه دعا شامل حال کوله، نو الحمدلله هغه ثمرات هغه تاسو په خپلو سترګو باندې ولیدل. نو زما محترمو زمونږ د دستاربندۍ او زمونږ د اجتماعاتو دغه مقصد او زمونږ چې دغه تعاون انشاءالله د مدارسو سره انشاءالله الله تعالی به دا دین مخ په وړاندې بوځي. او کم از کم که نور څوک د مدرسې په باره کې او د علم په باره کې هر څه وایي، دا شته مجمع خو انشاءالله نن پوه شوه چې په دې مدرسو کې موږ څه وایو او څه پکې زده کوو. نو انشاءالله ستاسو په ذهن کې خو به نن نه پس د مدرسو په باره کې څه خبره خو نه راځي که دا موږ غټه ذمواري ادا کوو. موږ د ذالک الکتاب و پیش د هغې حفاظت ته ناست یو، د لا ریب د زبر حفاظت ته ناست یو. د نبی علیہ السلام یو حدیث دا ګوره موږ په دې دوره حدیث کې ټول احادیثو کتابونه مړه ته به حیران شي. نبی علیہ السلام داسې موضوع نه ده پرېښې چې په هغې باندې حدیث نبی علیہ السلام نه بیان کړی. او آخري خبره ته دا وکړم چې د هر فیلډ صحابه الله تعالی پیدا کړي، د دې لپاره پیدا کړي چې د نبی علیہ السلام لپاره موضوع تپوس وکړي. نو ګوره دوه پکې ښکاریان صاحب په دې ښکاري سپو باندې چې به دا ښکارونه رانیول اوسئ چې به یې پرې رانیولې. نو د یو نوم دی ابو ثعلبه الخشني رضی الله عنه او د یو نوم دی عدي ابن حاتم رضی الله. نو د ښکار چې څومره مسایل دي د دې دوو کسانو نه نقل دي، ولې چې د دوی کار ښکار نو هغو به بار بار چې کوم دی نو د هغې تپوس کوو. دغه شان بعضې پکې تاجر پیشه نو هغو ټول تجارت. نو تاسو چې کومه موضوع ګورئ د نبي علیه السلام حدیث پې موجود دی. نو زما محترمو دې دور ته دا حدیث چا راورسول؟ دا هغه خلق دي چې دوی خپل ژوند مدارسو ته وقف کړی. خو د دوی والدین هم د شاباس لایق دي چې داسې خلکو خپل والدین هم د شاباس لایق دي چې خپل بچي د دین دپاره وقف کړي دي. او هغه خلک چې کوم دی هغه دین چې دی نو هغه تفصیلا زده کوي. نو الحمدلله زمونږ په مدارسو کې قرآن لفظ فلفظ په کوم انداز کې ویل پکار دي دا چې 1400 کاله مخکې څنګه و هغه شان ناروان کم احادیث چې د نبی علیہ السلام نه دي او صحابو نقل کړي الحمدلله په هغه انداز کې محفوظ دي. نو چې دا دومره دین په ښایسته انداز کې محفوظ دی نو دا وړه کارنامه ده که غټه کارنامه؟
غټه کارنامه ده او ان شاء الله ستاسو په شان مسلمانانو ورونو تعاون چې زموږ سره شامل حالي دا دین به دا علماء کمال نه دی ګوره ما خو خبره وکړه انا نحن نزلنا الذکر وانا له دا د الله رحم دی چې دا دین محفوظ ساتلی په هر حال څوک ولا ذریعہ جوړ کړي نو ان شاء الله د نن نه پس چې موږ ته کم ځای کې مدرسه مخې ته راځي عالم مخې ته راځي قدر به کوو او د مدارسو سره به تعاون کوو خپل بچي به په دې کې داخلو کم بچي چې د مدرسه کې داخل کو نو دا به بیکار نه ګڼي دا په ډېره غټه ذمہواری کې دی الله دې برشته خبرو موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او کوم نوجوانانو چې ختمونه کړي الله دې ول ترقې ذریعہ وګرځي تمام حاضرینو ته الله تعالی د دې ناس ته اجر ورکړي واخر دعوانا الحمدلله